السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د سیرت اړخونه د غزواتو او د سریو واقعاتو په حواله بیانېده. په دغه تعلق کې د اوکاشا بن محسن د سریې تاریخ کې ذکر ملاویږي. دا سریه د غمر مرزوق طرف ته د اوکاشا بن محسن دا په شپږم هجري کال کې شوې وه او سیرت خاتم النبیین کې حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لیکلی دی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم خپل یو مهاجر صحابي اوکاشا بن محسن په 40 مسلمانانو افسر مقرر کړی وو او د بني اسد قبیلې مقابلې لپاره روان کړی وو. دا قبیله هغه وخت د یوې چینې ته جوخته ایساره وه چې غمر نامه وه او د مدینې نه د مکې طرف ته د یو څو ورځو په فاصله باندې وه. د اوکاشا هغه ډله زر هغوی سفر کړی او تر غمره رسېدلې وه چې دا خلک د خپل شرپسندۍ نه منې کړی شي کومې منصوبې چې دوی جوړولې. نو معلومه شو چې د قبیلې دغه خلک چې خبر شو چې مسلمانان را روان دي نو هغوی اخوا دېخوا منتشر شوي وو. په دې اوکاشا او د هغې ملګري د مدینې طرف ته واپس راغله او هېڅ جنګ نه و شوی. همدغه شان د محمد بن مسلمه د سریې ذکر ملاویږي. دا په شپږم هجري کال کې په ربیع الثاني کې شوې وه. رسول کریم صلی الله علیه وسلم حضرت محمد بن مسلمه د بنو سالبې او د بنو عوال طرف ته لیږلی وو چې ذوالقصه کې اوسېده او ذوالقصه د مدینې نه د ربضه په لاره د 40 میله په فاصله د ځای دی. رسول کریم صلی الله علیه وسلم حضرت محمد بن مسلمه د 10 کسانو سره لیږلی وو. دا ډله د شپې په وخت هلته رسېدلې وه. هغه خلک د حضرت محمد بن مسلمه او د هغوی ملګرو نه چاپېره شو، د دې ګیر که او په داسې حال کې چې دوی وده وو او دا د دشمن 100 کسان وو. مسلمانان تر هغې نو خبر شوي تر څو چې دشمن د هغوی محاصره نه وه کړې. حضرت محمد بن مسلمه زر راپاڅېد او هغوی سره کمان وو او هغوی خپل ملګرو ته اواز کو په زوره چې وسله را سنباله کړي. دوی ټول زر راپاڅېده ودرېده او د شپې څه وخته پورې تیراندازي روانه وه. د یو څو وخته پورې دغې ترمنځ تیراندازي کېده او بیا چې کوم دشمنانو هغوی په نیزو سره حمله کړې وه او چې کوم باقي وه ټول شهیدان کو. حضرت محمد بن مسلمه ژوبل شو، راپرېوته او د هغوی په ګیټه باندې داسې وار لګېدلی وو، داسې زخمي شوي چې هغوی حرکت نه شو کولی او خلکو د هغوی جامې وباسلې وه، تللی وو. یو مسلمان د مقتولین له خوا نه چې تېر شو نو هغه انا لله و انا الیه راجعون ووایي او حضرت محمد بن مسلمه چې واورېده نو حرکت هغوی وکړه او په دې بیا هغه هغوی له روټۍ ورکړه او هغوی کېنول په
سلیم باندې او مدینې ته راوست. محمد بن مسلمه د ملګرو د شهادت ذمہوار چې کوم دشمنانو د هغې نه د بدل اخیستو لپاره د یوې سریې ذکر ملاویږي. دا سریه حضرت ابو عبیده بن الجراح بلل کېږي. د دې په تفصیل کې حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لیکلي دي چې رسول کریم چې کله د دغه حالاتو نه خبر شو، یعنې په ذوالقصه کې د محمد بن مسلمه د ملګرو د شهادت نه چې خبر شو، نو هغوی ابو عبیده بن الجراح چې د قریشو سره تعلق لرلو او کبار صحابهو کې شمیرېده، هغوی د محمد بن مسلمه د انتقام لپاره د ذوالقصې طرف ته روان که. او چونکې په دغه موده کې دا اطلاع هم ملاوه شوې وه چې د بنو سالبې قبیلې چې کوم خلک وو هغوی اراده لري د مدینې په مضافاتو کې د حملې. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم د ابو عبیده په مشرۍ کې د 40 چاک صحابه یوه ډله وه، هغه یې ولېږله، حکم یې هغوی له ورکړو چې د شپې به هغوی سفر کوي او سهار وخت پورې به هلته ورسي. نو ابو عبیده په دغه ارشاد په تعمیل کې حمله کړې وه. ایس د سهار د لمونځ په وخت هغوی باندې ورغلي وو او په دغه ناڅاپي حمله هغوی ناکراره شوي وو او د لږې مقابلې نه پس هغوی وتښتېدل او د چې کوم جغد غرونه ولته غایب شو. ابو عبیده په مال غنیمت باندې قبضه وکړه او د مدینې طرف ته واپس راغله. په دغه مهم کې چې د کومو دوه صحابهو ذکر دی، د محمد بن مسلمه او ابو عبیده بن الجراح، دا دواړه لویو صحابهو کې شامل وو. محمد بن مسلمه د خپل ذاتي اوصافو د قابلیت نه علاوه د کعب بن اشرف نومې یهودي د قتل چې کومه واقعه د هغې هیرو و، ځکه چې دغه مفسد هم د دوی په لاس خپل انجام ته رسېدلی و. او محمد بن مسلمه د انصارو قبیلې اوس سره تعلق لرلو او د حضرت عمر د خلافت په زمانه کې د هغوی خاص معتمد ګڼل کېده. حضرت عمر به عموماً دوی د عمالو چې کوم به شکایتونه کېده د هغې تحقیق لپاره به یې لېږل. او د حضرت عثمان د وفات نه پسې چې کله په مسلمانانو کې د اندروني فتنو دروازه پرانیستې شوه، نو محمد بن مسلمه د خپله توره په یو کاڼي ماته کړې وه، په خپل لاس کې صرف یو لښته راخیسته وه چې کله چاته د دې وجې تپوس وکړه نو هغوی ورته ویل چې رسول کریم نه ما هم دا اورېدلي وو چې کله د مسلمانانو ترمنځ د یو بل سره د قتل او د غارت دروازه کلا وشي، نو ته به توره ماته کړې او په کور کې به داسې کښېنې لکه چې څنګه په یو کمرې کې د هغې فرش پروت وي. دا حکم غالبا د محمد بن مسلمه لپاره و، د هغې فتنې لپاره خاص و. ځینې وخت خو د اندروني فتنو مقابله هم یو اعلی د دیني خدمت رنګ لري. دویم صحابي ابو عبیده بن الجراح چې کوم و، دا هم لوی صحابهو کې و او قریشي و او د دوی د شان بلندي د دې نه ظاهره ده چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم هغوی ته د امین الملت خطاب ورکړی و. او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس حضرت ابوبکر چې کوم دو صحابه د خلافت اهل ګڼلي وو، هغې کې یو دوی وو. ابو عبیده د حضرت عمر په دور کې د طاعون د مرض نه وفات شوی شهید شوی وو. بیا یوه سریه ده، سریه زید بن حارثه چې د بنو سلیم طرف ته لېږلې شوې وه. د دې باره کې حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لیکي چې په 6 هجري کال کې د ربیع الاخر په میاشت کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم خپل یو آزاد کړی غلام زید بن حارثه په امارت کې یو څو مسلمانان د بنو سلیم قبیلې طرف ته روان کړي وو. او دا قبیله هغه وخت د نجد په علاقه کې د جموم چې کوم ځای دی هلته آباد وه او یو مدیر راسې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم خلاف دی جنګېده او د خندق په غزا کې هم دغه قبیلې د مسلمانانو خلاف نمایانه برخه اخیسته وه. او چې کله زید بن حارثه او د هغوی ملګري جموم ته ورسېده چې د مدینې نه تقریبا د 50 میلو په فاصله وه، نو هغوی هغه خالي بیا مونته وه. خو د مزینه قبیلې یوه ښځه حلیمه نومې اسلام چې کوم مخالفینو سره تعلق لرلو، هغې نه د هغه ځای معلومه شوه چېرته چې بنو سلیم
خپل د بنو سلم یو برخه خپل سرویس سره ول نو دغه اطلاع نه فایده پورته که زید بن حارثه او هغه ځای کې هغوی چاپو واله او دغه ناڅاپي حملې نه ناکلاره شو خلک خوا دې خوا وتښتېده خو یو څو قیدیان او څاروي د مسلمانانو په لاس راغلي وو چېرته نه چې هغوی د مدینې چې هغه هغوی ځان سره کو د مدینې طرف ته واپس شو په اتفاق هغه قیدیانو کې د حلیمې خاوند هم او هغه د حربي مخالف و د جنګېدو د هغوی خلاف خو رسول کریم د حلیمې د دغه امداد په وجه یعنې چې کوم معلومات هغې ورکړي وو د هغې په وجه صرف دا نه چې د حلیمې د فدیې نه بغیر ازاده که بلکې د احسان په طور د هغې خاوند هم پرېښی و او حلیمه د هغې خاوند ښه خوشحاله خپل وطن ته واپس تللی و همدغه شان سره زید بن حارثه هم د دې هم ذکر ملاویږي چې د هغې طرف ته لېږلې شوې وه او د دې تفصیل کې سیرت خاتم النبیین کې داسې بیان شوي دي چې رسول کریم د جمادی الاول شپږم هجري کال کې حضرت زید بن حارثه د 100 صحابه سره چې دوی حضرت زید بن حارثه کمان کولو د مدینې نه روان کړي و دغه مهم وجه د سیرت لیکونکو دا بیان لیکلی دی چې د شام طرف نه د قریشو یوه قافله را روانه وه او د هغې درولو لپاره رسول کریم دغه دسته روانه کړې وه د قریشو قافلې به همیشه وسلوالې وې او د مکې او د شام ترمنځ به چې د هغوی تېرېده نو تله به نو د مدینې نه بلکل جوخت تېرېده او د هغې په وجه به هر وخت دې طرف نه به خطره وه او دې نه علاوه دا قافلې به چې چېرته نه تېرېدې نو د عربو قبیلې به د مسلمانانو خلاف لمسولې او د دې په وجه په ټول ملک د مسلمانانو خلاف د دښمنۍ یو ډېر خطرناک اور راپارېدلی و ځکه د دې ودرول ضروري وو خو بهرحال رسول کریم د قافلې نه چې خبر شو نو حضرت زید بن حارثه یې هغه طرف ته روان کړي وو او هغوی دومره په هوښیارتیا هغوی هلته پټ ناست وو پټ روان شوي وو چې دغه قافله هغوی د ایس په مقام باندې هغوی رانیولې وه ایس د یو ځای نوم دی چې د مدینې نه د 4 ورځو په مسافت باندې د سیند طرف ته واقع دی او دا چونکې ناڅاپي حمله وه نو د قافلې خلکو توان نه لرلو د مسلمانانو د حملې او هغوی خپل سامان پرېښود وتښتېدو او زیات ځینې قیدیان نیولي وو او د قافلې سامان یې په قبضې کې اخیستو د مدینې طرف ته روان شو د رسول کریم په خدمت کې حاضر شو او په دغه واقعاتو کې د ابوالعاص بن ربیع د قید کېدو د اسلام قبلولو ذکر ملاویږي د دې تفصیل دغه شان دی چې ابن اسحاق وایي چې د مکې د فتح نه مخکې ابوالعاص بن ربیع د تجارت په غرض خپل مال او د قریش د خلکو مال هغوی ځان سره کړو د شام طرف ته وتي وو او چې کله د تجارت نه فارغ شو او قافلې سره واپس شو نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم د یو لښکر سره دوی مخ شوي وو دا مخ شوي وو صحابه هغه سره چې څومره سامان هغه په خپلې قبضه کې اخیستی وو او د قافلې خلک یې قیدیان کړي وو مثال لیکلی چې حضرت زید هغه قافله چې پکې ابوالعاص هم ګرفتار کړی وه او مدینې ته راوستې وه امام زهري ابن په خیال ابو بصیر ابو جندل او د هغه دواړو چې کوم ملګري وو هغې د ابوالعاص هغه قافلې مال نیولې وو او دوی قیدیان کړي وو او د دې چې کوم د اوسېدو ځای و هغه سیف البحر و سیف البحر ذکر مخکې شوی دی چې څنګه د ایس په نواح کې د سیند یوه غاړه وه او هغوی دواړو دغه قافلې والاو نه هېڅوک موجلي نه و ځکه چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره د ابوالعاص د زخرانې رشته وه دی د رسول کریم زوم او یو روایت دی چې ابوالعاص د سریې والاو نه یعنې د زید بن حارثه د لښکر نه تښتېدلی وو او چې کله مسلمانان د دغه قافلې اموالو سره واپس راغله نو ابوالعاص د شپې مدینې ته راغله او خپل اهلیې حضرت زینب بنت رسول صلی الله علیه وسلم له راغله هغوی نه پناه وغوښته حضرت زینب ابوالعاص له پناه ورکړه چې کله رسول کریم د سحر لمونځ جمع ورکړه هغوی تکبیر وی نو خلکو هم رسول کریم سره تکبیر وی نو
حضرت زینب د صفت النساء چې د ښځو لپاره ځای و هلته نه په زور اواز کړی و یو روایت کې دی چې هغې خپل دروازې کې ولاړو اوچت اواز یې فرمیل چې خلکه ما ابولاس له پناه ورکړه نو رسول کریم چې سلام ورسره کولو نو هغوی متوجه شو هغې طرف ته وفرمیل چې خلکه تاسو هغه واورئ چې ما اورېدلی دي نو خلکو ورته عرض وکړو چې اوجي نو رسول کریم وفرمیل چې قسم یې د هغه ذات چې په لاس کې د محمد صلی الله علیه وسلم ژوند دی زه د دغه خبرې باره کې د هیڅ څیز نه خبر نه یم یعنې زه مخکې نه خبر نه وم اوس ما هم د زینب نه دا واورېده او ما هم هغه څه واورېده چې څه تاسو واورېده مسلمانان د خپل د دشمن خلاف یو لاس وي هغوی فرمیل رسول کریم چې د هغوی یو ادنا تن هم پناه ورکولی شي او یو روایت کې دا راغلی چې رسول کریم فرمایلي چې موږ هم هغه له پناه ورکړه چاله چې زینب پناه ورکړې ده بیا رسول کریم خپل کور کې چې داخل شو نو حضرت زینب هم رسول کریم سره داخله شو ابوالعاص نه چې څه اخیستل شوي په زوره د هغې د واپس کولو غوښتنه هغوی وکړه رسول کریم دا خبره ومنله او خپل لور ته وویل چې د دې ښه خاطر وکړه خو په خلوت کې ورسره مه ملاوېږه ته د هغې لپاره حلاله نه یې ځکه چې هغه کافر دی او ته مسلمان یې او بیا رسول کریم صلی الله علیه وسلم د هغه سریه والاو طرف ته پیغام ولېږلو چا چې ابولاس د مال اخیستلو رسول کریم ورته فرمیل دا تن زموږ خپلوان دی او تاسو دې نه مال په زور اخیسته دی او که تاسو احسان وکړئ د ده مال ته واپس کړئ حکم نه هغوی ورکړی بلکې دا یې ویلي چې احسان ورسره وکړئ د هغه مال هغه ته واپس کړئ وایي دا زما خوښه ده دا خبره او که تاسو د دې نه انکار کوئ نه دا خدای پاک غنیمت دی چې هغه تاسو له درکړی دی او زما په هېڅ اعتراض نشته تاسو د دې زیات حقداره یئ نو هغوی ورته وویل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ دا مال دته واپس کوو ابن عقبه لیکلی دی چې ابولاس حضرت زینب سره د خپلو هغو ملګرو باره کې خبره کړې وه چاله کم چې ابوبصیر او ابوجندل بندیوان کړي وو او هغوی نه مال اخیسته و حضرت زینب رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره دې باره کې خبره وکړه نو رسول کریم تشریف راوړو خلکو ته خطاب وکړو ورته فرمیل چې یو څو کسان زما زومان دي یو څو کسان دي چې ما خپل زومان کړي دي او ابولاس هم زما زوم دی او ما هغه لیدلی چې ښه زوم دی او هغه د ماښام نه د خپل یو څو د قریشیانو ملګرو سره روانو او ابوجندل او ابوبصیر لږ شو هغوی راونیول هغوی قیدیان که هغوی سره چې څه و هغې ته نه په زوره واخیسته او هغې کې یو قتل کړی نه دی او زینب ما نه سوال کړی دی چې زه هغه له پناه ورکړمه نو تاسو ابولاسو دغه ملګرو له پناه ورکوئ نو خلکو وایي چې اوجي نو چې کله د رسول کریم دغه خبره ابوجندل او د هغه ملګرو ته ابولاسو د هغه د قید ساتیانو باره کې ورسېده نو هغه ټول خلک آزاد که هر څیز یې ورته واپس که ان تر دې چې پړی یې ورته واپس که د ابن اسحاق د عمر په خیال صحابه د هغوی هر څیز واپس کړی و ان تر دې چې چا ډول راوړو چا لوټه راوړه چا کجاوه راوړه د کجاوې چې کوم لرګی و چا مشک راوړو نو هغوی هر څه قیدیانو سره واپس کړي وو او هغوی یو څیز هم خپل دا نو بیا کتلی چې ورک وي بیا ابولاس مال واخیسته د ځان سره مکې طرف ته لاړه او هر حق والا له د هغه حق ورکړو بیا ودرېدو دا یې وی چې مکې خلکو مخې ته چې یا د مکې خلکو آیا ستاسو کې د چا څه مال ما سره پاتې دی داسې چې هغه نه یې اخیستی نو د مکې خلکو ورته ووایي او یا د مکې خلکو ما خپله ذمهواري پوره کړه نو هغوی ټول ورته وایي چې نو خدای پاک د تا له د دې بهتر بدل درکړي تا موږ ته وفادار لیدلی چې نو بیا ابولاس اسلام د قبلولو اعلان وکړو دا یې وایي چې زه ګواهي ورکوم چې د خدای نه بغیر بل څوک معبود نشته او محمد صلی الله علیه وسلم د هغه بنده او د هغه رسول دی او قسم په خدای رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره هیڅ څیز هغه دلته هیڅ څیز هم داسې نه و چې زه اسلام نه منع کړی وي یعنې کله چې زه مدینې کې وم هلته ما اسلام قبلولی شو
خو زه ماته دا ویره وه چې تاسو به ګمان کوئ چې ما ستاسو د اموالو د خوړو اراده کړې ده او چې کله خدای پاک دغه اموال تاسو ته در ورسول دا کوم امانتونه چې ستاسو ما سره ما تاسو ته واپس کو زه فارغ شوم نو مسلمان اسلام قبول کو بیا هلته نه هغوی لاړه او رسول کریم له مدینې ته راغله د دې باره کې حضرت مرزا بشیر احمد صاحب داسې لیکلي چې په دغه قیدیانو کې چې د ایست طرف ته چې کومه سریه وایي کې نیولې شوي وایي کې بلاس بن ربیع و چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم زوم و او د حضرت خدیجې جفت خپلوانو کې شامل وو او دې نه مخکې هغوی د بدر د جنګ قیدیانو کې هم راغلي وو خو هغه وخت رسول کریم صلی الله علیه وسلم هغوی په دغه شرط پریښی وو چې هغوی چې مکې ته ورسي نو د هغوی لور حضرت زینب به مدینې ته راواستئ ابوالعاص دغه لوز پوره کړی خو په خپله هغوی هم په شرک قایم وو او چې کله زید بن حارثه لږې شو هغوی بندیوان که مدینې ته راوسته نو د شپې وخت خو په څه طریقه ابوالعاص حضرت زینب ته اطلاع ورواستوله چې زه دغه شان قید شوی دلته راورسېدم او که ما لپاره څه کولی شو نو وکړه نو عین هغه وخت چې کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم او د هغوی صحابه او د سحر لمونځ کې هغوی مصروفه وو نو زینب د کور د دننه نه په اوچت اواز وویل چې یا مسلمانانو ما ابوالعاص له پناه ورکړې ده او رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د لمونځ نه فارغ شو نو د صحابهو طرف ته هغوی پام وکړو وفرمیل چې زینب چې څه ووایي تاسو هغه واورېده والله زه دې نه خبر نه وم خو د مؤمنانو ډله د یو فرد حکم لري او کای کې یو هم چاله یو کافر له پناه ورکړي نو د بیا دغه احترام لازم دی او بیا هغوی د زینب طرف ته پام وکړو ورته وفرمیل چې تا چاله چې تا پناه ورکړه نو موږ هم ورله پناه ورکوو او کوم مال چې په هغه مهم کې ابوالعاص نه ترلاسه کړی شوی و هغه ورته واپس کړی شو بیا هغوی کور ته تشریف راوړو خپل لور ته وفرمیل زینب ته چې د ابوالعاص ښه خاطر وکړه خو په خلوت کې ورسره مه ملاویږه ځکه چې په موجوده حالت کې ستا هغه سره ملاوېدل جایز نه دي نو یو څو ورځې په مدینې کې قیام کولو نه پس ابوالعاص مکې طرف ته واپس شو خو د مکې ته د هغوی تګ د هلته د ایسارتوب په غرض نه و ځکه چې هغوی ډېر زر د خپل چې کوم د لیندن و هغې نه هغوی فراغت ترلاسه کړو او د شهادت کلمه یې تېره کړه او د مدینې طرف ته روان شو او د رسول کریم په خدمت کې ورسېده او مسلمان شو او بیا حضرت رسول کریم صلی الله علیه وسلم هغوی حضرت زینب طرف ته حضرت زینب د هغې طرف ته بغیر د نوي نکاح واپس کړه یعنې اوس هغوی له اجازت ورکړو چې د ښځې په طور ورسره اوسېدی شي ځینې روایتونو کې دا راځي چې هغه وخت حضرت زینب د ابوالعاص یو ځل بیا نکاح شوی و چې کوم لومبی روایت دی زیات مضبوط او صحیح دی د حضرت ابوالعاص تجارتي کاروبار په مکې کې ځکه هغوی په مدینې کې ډېر نه شو سره دی نو د اسلام قبلولو نه پس هغوی د رسول کریم نه اجازت واخیستو او بیا مکې طرف ته واپس شو د مکې د قیام په وجه هغوی ته په غزواتو کې د شمولیت موقع نه وه میلاوه شوې صرف یوه سریه چې په 10 هجري کال کې د حضرت علي په مشرۍ کې لېږلی شوی وای کې هغوی شریک شوي وو او حضرت علي د یمن نه په واپسۍ هغوی د یمن عامل مقرر کړی وو د حضرت زینب هغوی وفات شوي په 8 هجري کال کې او یې نه پس ابوالعاص هم زیات ژوندي پاتې نه وو او 12 هجري کال کې هغوی وفات شوي وو بیا د یوه غزا ذکر ملاویږي چې د بنو لحیان غزا بللی کېږي دا نامه لحیان او د لحیان دواړو طریقو سره راځي دا د بنو ذل یو خاښ و بنو لحیان دا د مکې نه په 3 مرحلو باندې د اسوان په وادي کې دا ځای و او د دې په شمال مشرق کې د 15 میلو په فاصله په وادي غران کې بنو لحیان اوسېده د غزا بنو لحیان باره کې اختلاف دی چې په کم میاشتو په کم کال کې شوې وه د علامه ابن سعد مطابق دا غزا د ربیع الاول په میاشت کې د 4 هجري کال کې شوې بالکل د 4 هجري کال په سر کې او د محمد بن عمر مطابق رجب 4 هجري کال کې د علامه ابن سعد مطابق دا غزا د غزوه بنو قریظه نه 4 میاشتې پس جمادی الاولی په 4 هجري کال کې شوې وه علامه حاکم دا د شعبان میاشت
غزالي لیکلی دی، علامه ابن حزم دا د 5 هجري کال او علامه ذهبي د 4 هجري کال او ځینې نورو سیرت نګارانو دا د 4 هجري کال غزا لیکلې ده. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب چې کومه نتیجه اخذ کړې ده نو دی د جمادی الاولی 4 هجري کال د ستمبر د میاشت د 622 عیسوي کال غزا لیکلې ده. هغې لیکي چې د غزوه بنو الحیان د تاریخ باره کې په مورخینو کې اختلاف د ابن سعد دا د ربیع الاول 4 هجري کال بیان کړی ده، خو ابن اسحاق طبري تصریح کړې ده چې دا په جمادی الاولی 4 هجري کال کې شوی. هغه وایي چې ما په دغه ځای کې د ابن اسحاق پیروي کړې ده، یعنې د هغې په خیال هغوی صحیح دي، والله اعلم. د غزوه بنو الحیان د پس منظر باره کې لیکلی دي. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لیکي د اصحاب رجی د المنار کې واقع حواله هغوی ورکوي او ذکر کوي چې په دغه موقع چې لس بې ګناه مسلمانان چې د اسلام پر امن تبلیغ لپاره لېږلي شوي وو ډېرې په بېدردۍ او په دوکه وژلي شوي وو او د دغه ټولې فتنې د لاندې د بنو الحیان لاس و چې په هغه زمانه کې د مکې او د مدینې ترمنځ د غران نومي وادي کې آباد بوده. او طبعا رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته د دغه واقع سخته صدمه وه او چونکې د بنو الحیان رویه لا تر اوسه هم هغه شان د دشمنۍ او د فساد وه، نو ځکه د هغوی له طرفه د آینده لپاره اندېښنه وه چې هغوی به د مسلمانانو خلاف د نورې فتنه انګیزۍ سبب جوړېدی شي، نو ځکه هغوی په انتظامي لحاظ دا مناسبه ګڼلي وو چې د دوی ګوشمالي څه قدره پکار ده چې آینده لپاره کم از کم مسلمانان د دې د فتنو نه محفوظه شي. نو ځکه رسول کریم صلی الله علیه وسلم حضرت ابن مکتوم په مدینه کې نایب مقرر کړ او د دغه ګوشمالۍ د مهم لپاره هغوی ووته او ابن مکتوم هغوی نایب مقرر کړی وو. رسول کریم صلی الله علیه وسلم ځان سره 200 صحابه او 20 اسونه د ځان سره کړي وو. د مدینې نه شمال طرف ته د شام په لاره روان شوي وو او د بنو الحیان د مدینې په جنوب کې په حجاز کې د مکې په لاره د جغت اوسېده. د شمال طرف ته د تلو وجه دا وه چې هغوی په د بنو الحیان په لاعلمۍ کې هغوی باندې ناڅاپي حمله کول غوښته چې هغوی چېرته د حملې نه خبر نه شي ونه تښتېږي او د دغه مقصد لپاره هغوی داسې لاره استعماله کړې وه چې عامه به نه استعمالېده او په تیزۍ هغوی سفر کولو او د بنو الحیان چې کوم علاقه وه غران هلته ورسېدو هلته چې او هلته د رسول کریم صحابه هم شهیدان شوي وو. هغوی د خپلو شهیدانو صحابهو لپاره د رحمت دعا وکړه او بنو الحیان چې د هغوی د راتګ نه خبر شو نو هغوی د غرونو څوکو طرف ته وتښتېده، نو ځکه یې کې یو مونه نیوی شو او بیا رسول کریم هلته 1 یا 2 ورځې ایثار او د هر طرف ته هغوی ډلې روانې کړې وې خو بیا هم هېڅوک مونه نیوی شو. نو بیا هغوی چې منزل مقصود ته ورسېدل نو هلته څه وخت هغوی ایثار و او روایت کې دا راځي چې کله هغوی په دغه سفر کې هغه مقام ته ورسېدل چېرته چې د هغوی صحابه شهیدان کړي شوي وو نو سخت رکت په هغوی باندې طاری شو او هغوی ډېر په الها هغه شهیدانو لپاره دعا وکړه. بیا لیکلی دی چې کله په بنو الحیان باندې د ناڅاپي حملې اراده د هغوی د غرونو طرف ته تښتېدو په وجه پوره نه شوه نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم تر اصفهانه ورغله چې د مکې خلک داسې پوه شي چې هغوی مکې ته راتلونکي دي. نو هغوی خپل صحابهو سره اصفهان ته لاړه او د ابن اسحاق مطابق هغوی بیا خپل 2 چې کوم شهسواران هغوی ولېږل او د ابن سعد مطابق هغوی حضرت ابوبکر د 10 شهسوارانو سره لېږلي وو چې د قریش د هغې باره کې واوري هغې نه وویرېږي. حضرت ابوبکر کره الغنیم پورې تللي وو چې د اصفهان نه په 8 میلو په فاصله یو وادي ده او بیا حضرت ابوبکر اصفهان طرف ته واپس راغله او هېڅوک هم چا سره مخ نه شو او دې نه پس رسول کریم د مدینې د واپسۍ سفر شروع کړو. 14 ورځې بهر اوسېدو نه پس هغوی واپس راغلي وو. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لیکي چې د واپسۍ سفر دوران هغوی یوه دعا فرمایلې وه چې بیا وروستو مسلمانانو د خپل اهمو سفرونو به چې د واپسۍ په موقع عموما هغوی کوله مسلمانانو
او هغه دعا دا چې عایبون تایبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، یعنی مونږ خپل د خدای طرف ته واپس هغه خلک یو چې د خدای طرف ته واپس راځو، دغه طرف ته ټیټېږو، دغه عبادت کوو، هغه د هغه مخې ته پریوځو او د خپل د رب د ستاینې سندرې وایو. رسول کریم صلی الله علیه وسلم به په خپل هم د خپل چې کوم وروسته چې کوم سفرونو عموما به یې پکې دا دعا کوله او ځینې وخت ورسره دغه الفاظ هغوی زیاتول چې صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده، یعنی هم زموږ خدای خپل لوز پوره کړو، د خپل د بنده نصرت یې وفرمایلو او د دشمن چې کوم لښکرونه هغه په خپل دم پسپا کړه. دا دعا چې د بنو لحیان غزا په تعلق کې سیرت نګارانو بیان کړې ده او محدثینو هم د دې تصدیق کړی دی، دا ځان کې یو خاص کیفیت لري او د دې په مطالعه د هغو جذباتو د اندازه کولو موقع ملاویږي چې په هغه پوره شوه زمانه کې چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم فداه نفسی په متطهر زړه کې معجزن وو او چې کوم رسول کریم په خپل صحابهو کې پیدا کول غوښته. په دغه دعا کې دغه ناکلري پټه ده چې دشمن له طرفه چې کوم خنډ د مسلمانانو په عبادت گزارۍ او د اسلام په پوره امن تبلیغ په لاره کې ودرولې کی خدای پاک د لري کی او کم او چې په کم تر کوم حد خدای پاک دغه خنډ لري کړی دی، نو په دې باندې بیا د شکرګزارۍ سندره ویل شوې ده. او د دې مثال دا دی چې یو تن خپل ډېر خوښ کار کې مصروف وي او بیا ناڅاپه یو بل تن د هغې په کار کې دخل اندازي وکړي او د هغې پام غلط کړي، په څه وخت پس د خدای پاک په فضل دا خنډ لرې شو، هغه تن بیا په خپل چې کوم کار دغه خوښ و د هغې کې د مصروفېدو موقع بیا مومي. په دغه داسې موقع چې کوم جذبات د هغه تن په زړه کې را اوچتېږي همهغه په دغه دعا کې پټ دي چې کوم رسول کریم فرمایي چې موږ د دغه سفر کې چې کوم عارضي خنډ ودرولی شوی هغه نه آزاد شو او بیا د هغه کیفیت طرف ته واپس را روان یو چې پکې موږ د خپل د خدای په یاد کې وخت تېرولی شو، د هغه د حمد سندرې ویلو موقع به موږ ته ترلاسه کېږي. همهغه خدای دی چې دې نه مخکې په ګڼ شمېر موقعو موږ د دشمن د فتنې نه محفوظه کړي وو، امن یې راله راکړی او دا څومره برکتي جذبه ده او څومره ښکلې او څومره امن نه ډکه. خو افسوس دا چې بیا هم ځینې د اسلام دشمنان د اعتراض نه منې کېږي او همدا وي چې رسول کریم دا خپل چې رسول کریم او د هغې د صحابهو اصل غرض جارحانه فوج کشي او دنیا طلبي وه. بیا یو سریه ده، سریه زید بن حارثه دا په جمادی الاخر شپږم هجري کال کې شوې وه او رسول کریم صلی الله علیه وسلم حضرت زید بن حارثه د بنو سالبه بن سعد طرف ته د طرف مقام طرف ته لېږلې وه لېږلي وو او دا د یو کوی نامه ده چې د عراق په لاره کې د مدینې نه د 14 میله په فاصله دی او حضرت زید بن حارثه د 15 کسانو سره وتي وو او چې کله هغوی طرف ته ورسېد نو هلته هغوی اوښانو چلی نیولې وې، هلته چې کوم کلیوالان موجود وو هغوی ووېرېده چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د هغې طرف ته روان شوي دي. بیا ویل ته نو تښتېد. حضرت زید بن حارثه هغه څاروي د ځان سره په مدینې ته راغله او بنو سالبه خلک د هغه صحابه په لټون کې چې راووتو نو وینه نیوی شو. صحابه ټول 20 اوښان د ځان سره راوستي وو او 4 شپې دغه مهم لپاره بهر وو خو د جنګ نوبت نه راغلی او په دغه سریې کې د مسلمانانو شعار مت یعنی حضور فرمایي چې باقي به انشاءالله آینده. نن سبا چې د دنیا کم حالات دي حضور فرمایي چې هغې نه ټول خبر دی، شام چې کوم دا اوس حالات راغلي دي لا واضح نه دي، هسې خو یو ظالم جابر حکومت ختم شوی دی خو دعا کوي چې کوم را روان حکومت دی هغه د انصاف نه کار اخیستونکی وي. وی خو دا چې کوم را روان دي خلک چې موږ به انصاف کوو خو عموما دا کتلی شوي دي چې کله طاقت میلاو شي نو بیا خلک کوي څه او وایي څه. خدای پاک دغه علاقې چې کوم احمدیان دي هغې د په خپل حفاظت کې ساتي. تجزیه نګاران خدای لیکي چې ولس په ظاهره د ظلم په ختمېدو خوشحالۍ کې لګیا دي خو آینده به څه کېږي څوک خبر نه دي. همدغه شان اسرائیل هم
بېوجه په دغه علاقو حمله کوي لګیا دی. په ظاهره د اسلامي دنیا خلاف د دې ارادې خطرناکه ښکاري او په دغه لحاظ یو ملک محفوظ نه دی. د پاکستان لپاره هم په دغه حواله دعا کوي، د ایران لپاره هم نور باقي ملکونو لپاره خدای پاک د مسلمانانو عقل او شعور ورکړي او د فرقه‌واریت او د حکومت چې کوم هوس دی هغه د په دې کې ختم شي او دوی د یو شي. که د مسلمانانو له طرف هم دغه شان حرکتونه جاري وو، نن سبا چې کوم حالات دي ټول خبر دي او شام کې چې کوم حالات راغلي دي مخامخ له واضح نه دي. هسې خو یو ظالم جابر حکومت ختم شوی دی، خو دعا کوي چې کوم را روان حکومت دی هغه هم د انصاف نه کار اخیستونکي وي. هسې خو د راتلونکي ډېر دا وي چې موږ به انصاف کوو، خو عموما دا لیدلی شوي دي چې کله طاقت میلاو شي بیا خلک کوي څه او وایي څه. خدای پاک د دغه علاقو احمدیان چې کوم دی هغه د په خپل حفاظت کې ساتي. تجزیه‌نګاران خو لیکي لګیا دي چې ولس په ظاهره ظلم ختمېدو باندې خوشحالۍ کوي لګیا دي، خو آینده به څه کېږي څوک هم خبر نه دی. همدغه شان اسرائیل هم په دغه علاقو باندې بېوجه حملې کوي لګیا دی. په ظاهره د اسلامي دنیا خلاف د دې ارادې خطرناکه ښکاري او په دغه لحاظ یو ملک محفوظ نه دی. پاکستان لپاره هم په دغه حواله دعا کوي، ایران لپاره هم باقي ملکونو لپاره هم خدای پاک د مسلمانانو له عقل او شعور ورکړي او د فرقه‌واریت او د حکومت چې کم هوس دی هغه د په دې کې ختم شي او دوی د یو شي. که همدا هر څه جاري وي همدغه شان حرکتونه د مسلمانانو له طرفه، نو بیا د داسې ظالمانو خدای پاک څنګه مدد کولی شي چې خپل خلک لګیایي وژني. بهرحال ډېرې دعاګانې کوي خدای پاک هر احمدي دی د دوی د شر نه محفوظ وساتي. د دې د لاسونو نه خو دا کم نام نهاده مسلمانان دي، دي نه خو نه مسلمانان محفوظه دي او نه د اغیارو لاسونو نه مسلمانان محفوظ دي چې کوم د مسلمانانو خلاف دي. خدای پاک دې رحم وفرمایي او په هر لحاظ زموږ په خپل حفاظت کې وساتي. همدغه شان په دنیا کې نن سبا طوفانونه هم ډېر را روان دي. تېرو ورځو کې په مایوټ کې یو طوفان راغلی، هلته محمدیان دي، خدای پاک په فضل محفوظه دي او جومات هلته خدمت هم کوي لګیا دی او حکومت ستایل هم دی. چېرته چې خوراک خلک ډېر ګران خرڅوي، خلکو ته خوراک نه میلاویږي، هلته خدای پاک جومات د خدای پاک په فضل خدمت کې لګیا دی، د خلکو خوراک خلکو له ورکوي. خو بهرحال دعا کوي چې خدای پاک دی دغه جزیره د آسماني آفتونو نه محفوظ وساتي. حضور فرمایي چې د نه پسته به مونځ نه پسته به جنازې هم کوو. ومبۍ جنازه د امیر حسن ورانی صاحب شهید دی، د دور محمد صاحب نصرت آباد د میرپور خاص زلدی زوی و. تېره ورځو کې دوی شهید کړی شوي وو. انا لله و انا الیه راجعون. کور نه روان وو دي جومات ته چې ډزې پرې وشو شهید کړی شو. دوی موسی وو. د دې په غم ځپلو کې مور او اهلیه او 2 زامن او 3 لوڼه شامل دي او وروڼه خویندې دي. د تفصیل مطابق امیر حسن صاحب په 18 دسمبر د سهار مونځ د تهجد د سهار مونځ سره د جمع کولو نه پس واپس خپل کور ته روان و چې د هغوی او د دوی زوی چې 12 کاله عمر و تیمور هغه هم ورسره و. د دوی د کور او د جومات ترمنځ یو سړک دی، هغوی سړک پار کړی و چې 2 نامعلومه کسان په موټر سایکل باندې سواره چې مخکې نه هلته موجود وو او مخونه پټ کړي وو. هغوی جوخت راغله، نوم یې ترې تپوس وکړو او شناخت کولو نه پس په ډزو کې دوی ته 15 ډزې لګېدلې وو. د هغې په نتیجه کې په موقع دوی شهید شو. انا لله و انا الیه راجعون. نه پس چا چې حمله کړې وه هغوی د موقع نه وتښتېده او د دوی زوی ګران تیمور خدای پاک په معجزانه رنګ محفوظ وساتلو. د دوی زوی ډېر په همت او ډېر د حوصلې مظاهره کړې وه او د جومات خلک یې د واقع نه خبر کړي وو. د مرحوم په خاندان کې د احمدیت نفوذ د دوی د غور نیکه د دنې بخش صاحب په زیره شوی و، چا چې په کال 1933 کې د خلافت ثانیه په دور کې بیعت کړی و. د شهید مرحوم نیکه احمدي نه و خو باقي خاندان احمدیت قبول کړی و ترونو.
د شهید مرحوم والد صاحب در محمد د خلافت ثانیه په دور کې په کال 1964 کې بیعت کړی و او مکرم سید داود مظفر شاه صاحب هغه ورځو کې هلته و ذمهداري یې کوله د دې په ذریعه د کروندې کار دوی کولو. شهید اوسه مدیر صاحب په نصرت آباد کې د سکیورټي ګارډ په تور هم دوی ډیوټي کوله. مرحوم ته د قائد مجلس خدام محمدیه په تور د خدمت توفیق ترلاسه شوی و او دا وخت هغوی د سکرټري وقفینو خدمت کولو. خلافت سره د اخلاص او د وفا ډېر تعلق و. مهمان نوازه و. حلیم طبیعت دوی لرلو. د دوی مور وایي چې موږ لپاره دا یو ډېر لوی اعزاز دی چې زما زوی ته شهادت میلاو شوی دی. که دویم زویم قربانول وي نو قربان به کړم د جومات لپاره. ډېره حوصله لري د دې د مور. همیشه دوی وایي چې د وروڼو خویندو به یې خیال ساتلو. پلار یې چې وفات شوی نه پس ته او یو سایل به هم دوی خالي لاس نه واپس کولو. په ګاونډ کې یوه غیر احمدي ښځه وه نابینا. د هغې د چیرو خیال به یې ساتلو. د ماشومانو مو سکول به یې بوتله راوسته ماشومان. د جمعې لمونځ ډېر پابند و. د میرپور خاص ضلع امیر صاحب لیکي چې هر جماعتي کار کې به هر جماعتي پروګرام لپاره به دوی هر کار پرېښود او په ډیوټۍ به حاضرېده. وایي تېره یو میاشت راسې وایي دې کې ما یو نمایانه تبدیلي لیدلې وه چې د سهار لمونځ نه مخکې راتلل او جومات کلاول او نفلونه کول دا د دوی د هرې ورځې معمول و. داسې کار دی لکه یو نوی امیر حسن پیدا شوی دی. خالد بلوچ دی د جامع استاذ دی. د دې خپلوان هغې لیکي چې د دې په خوبو کې بادري او د نورو په کارېدل دا ډېر زیات و او چې کله به هم دوی سره ملاقات کېده نو همیشه به په روحاني امورو خبرې کولې او خدای او د بنده تعلق څنګه ښه کولی کېدای شي دې باره کې به خبرې کولې. یو بل مربي صاحب دی هغوی لیکي چې په علاقې کې د دې غیر احمدیانو سره ډېر ښه تعلقات وو. د دې په وفات باندې لرې لرې نه خلک د تعزیت اظهار لپاره راغلي وو او ټولو هم دا وینا وه چې دوی هر چا سره مینه داسې وجود چې هر چا سره مینه کولو او په هره ګرانه کې به د خلکو مرسته کوله. خدای پاک دې ورسره د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي. درجات دې ورته اوچت کړي. د دې ماشومان په خپل حفظ و امان کې ساتي. دویمه جنازه د ذکر دی د مکرم مولانا عبدالستار رؤوف صاحب چې د سلسله مبلغ په ملیشیا کې دین په تېره ورځو کې 15 کال عمر کې وفات شوی دی. انا لله و انا الیه راجعون. په 15 جنوري کال 1983 کې دوی ته د احمدیت د قبلولو سعادت ترلاسه شوی و. په اکتوبر کال 1987 کې په جامعه احمدیه ربوه کې داخل شوی و. د مبشر کورس یې مکمل کړی. په مختلفو ملکونو کې د خدمت توفیق دوی ترلاسه کړی و. په کال 1985 کې د دوی په انډونیشیا کې د مبلغ په طور تقرر شوی. بیا فیجي ته ولېږلی شو. هلته څه موده و څو کاله پورې. بیا انډونیشیا ته لاړه. بیا ملیشیا ته ولېږلی شو. هلته دوی تبلیغ کوله. بیا په ویتنام کې د دوی تقرر شوی و. هلته یې څو کاله و. بیا په ملیشیا کې د خدمت توفیق دوی ترلاسه کړی و. ډېر خدمت کوونکي دوی وو. د دې په لواحقینو کې اهلیه یوه لور ده او 3 زامن دي. دوی چې څوک پېژني هغوی لیکي چې د جومات لپاره دوی مکمل طور باندې وقف وو او جومات خلکو ته هم د قربانۍ کولو او د وقف کولو تلقین دوی کولو. ډېر مینه ناک وو. د هر چا په کمزورو باندې د پرده اچوونکي دوی انسان وو. په تبلیغي کوششونو ډېر خلک دوی جومات کې د شاملولو توفیق ترلاسه کړی و او خو رسول کریم سره به ډېره زیاته مینه کوله او چې کله به هم د رسول کریم ذکر کېدو نو دوی په سترګو کې به اوښکې راغلې. نورو ملکونو کې د تلو د جومات د خدمت لپاره چې به ویلی کېده نو خپل ښځو ماشومان به یې پرېښود او بغیر د څه فکر نه به لاړ او هر وخت د جومات لپاره د قربانۍ لپاره به تیار و. خدای پاک د مرحوم سره د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي. درجات دې ورته اوچت کړي او د دې ماشومانو ته دې هم د دې د نیکۍ جاري ساتلو توفیق ورکړي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر